ونصلي على رسول الكريم. دوستان مسلمان زمین و استاسو د دنیا د هر کامیابی پر دین کې را دین برازي د نبی علیہ السلام محنت سره هغه کلمې محنت د کلمې دی د کلمې پس د لا اله الا الله محمد رسول الله معنی دا چې نشته د عبادت سوا د الله نه او حضرت محمد صلی الله علیه وسلم د الله پاک رسول دی د الله پاک نه د کېدو یقینه او د مخلوق نه د نه کېدو یقین زموږ او ستاسو په ضرور کې راشي چې الله پاک په خپل ارادې سره سکولی شي او مخلوق د الله د ارادې نه بغیر سم نشي کولی د کلمې فضیلتونه ډېر دي یو فضیلت یې دا دی دا کلمه چې څوک روزانه دروازې سره پیلوي قبر نه چې پاسې مخ به د څوارلسمې سپوږمۍ په سر پوره کېږي بل فضیلت یې دا دی دا کلمه چې موږ ولې موږ باندې الله پاک حکمونه پر شو هغې کې لومبی حکم د مونځ دی مونږ د نبی اسلام د سترګو یخوالی دی د شهنشاه دروازه ته کوي د الله پاک نه د غوښتو ذریعه ده چا مونځ قایم کو هغه دین قایم کو چا مونځ پرېښود هغه خپل حصه دین هنر او د نبی علیه السلام ارشاد مبارک دی چې څوک پنځه وخته مونځ کوي الله پاک بولې پنځه انعامه ورکوي یو په دې دنیا او څلور د مرګ نه پس هغې کې لومبی دا دی چې رزق به یې پراخوي قبر عذاب به پینې عملنامه ته په خلاص ورکړي په رسال باندې به بدوی د پرک پسان تیر شو پنځم دا چې جنت ته به بې حسابه بې کتابه داخل شي او چې څوک څلوېښت ورځې د تکبیره سمندو کې یو تکبیره هم ترې پروت نه شي الله پاک به دوه فرمانۍ ورکړي یو به منافق نه وي بل به جهنمي نه وي د داسې منځونو لپاره علم ضرورت دی علم په نارینه ځان باندې دونه فرض دی چې هغه په خپل 24 ګنټې ژوند تېر کړي چې د وخت کې د الله پاک څوک هم دی او د نبی علیه السلام څه طریقه ده چې حلال وپېژني حرام وپېژني څوک چې په خپل بچي باندې په نظر باندې قرآن پاک وایي د هغه مور پلار ته به داسې اطاعت ورپسې کړی شي د نور نه به رڼا زیاتې او څوک چې پې ښې پزو کې د هغه د کورن لس کسان چې جهنم پې واجب شي جهنم نه بېرون وسي او جنت ته به ځان سر بوځي دې پسې ذکر کوونکې په مثال د ژوندوري او نه ذکر کوونکې په مثال د مور دی د جنت ته دروازې پکې خاص د ذاکرین په ده او ذاکرین به په هندا جنت ته داخل شي په ورځ د قیامت به آواز وشي چې عقلمند خلک پورته شي ارشاد به وشي چې د عقلمند نه څه مراد دی ورته به ویلی شي چې عقلمند دا مراد دی چې هغې په هر حالت کې د الله پاک ذکر کړي او ځمکه اسمانو کې هغه ور فکر کړي چې الله د ځمکه اسمانو ته به پیدا نه پیدا کړي موږ ستا تسبیح کوو موږ د جهنم نه وساتئ او جنت هم تلو والا جوړ کړي دغه خلکو په یو جنت جوړ کړي چې همیشه به هغې په سمن شي جنت ته به داخل شي دې پس اکرام مسلم مقصد دا دی چې موږ به د علماء کرام مقرر کړو د مشرانو عبادت کو په کشرانو باندې به شفقت کو د نبی علیه السلام ارشاد مبارک دی مفهوم یې داسې دی چې څوک د علماو قدر نه کوي د مشرانو عزت نه کوي او په کشرانو باندې شفقت نه کوي نبی علیه السلام وایي چې دا زموږ نه دی دې پسې صحیح نیت مقصد دا چې موږ نیک کار کوو خالص د الله رضا لپاره کوو څوک چې یو کجور د الله رضا لپاره وکړي الله پاک به له د هغو د عمر ثواب ورکړي او څوک چې د هغو د عمر سپین ورکړي یا کړی سره الټا ذاب د ثواب پکې نشته دې پسې دعوت تبلیغ مقصد دا دی چې موږ به په خپله مخه کوو بل به هم خور ته رابلو په خپله به هم بد نه کوو بل به هم بد ونه منع کوو د دې لپاره زموږ مشرانو څه ترتیب مقرر کړی دی لومبي فرصت کې څلور میاشتې په کال کې چې په میاشت کې سودا دوه تعلیم وکړو یو جومات کې یو کور کې دوه ګشته کول یو خپله ماله کې یو بیرون ماله کې راتلونکي جومات سره نصرت کولو او تلونکي شهادت کول دې لپاره څلور مسایل تاسو خپله راډیو فرمایي